أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة ممتحنی آخری آیاتون دی. مخی آیاتونو کې تذکرہ د دی وا چې د دغه خلقو سره چې ستاسو سره دشمنی کړلا تاسو یې د کورونو ویستلی د خپلو کلیونا علاقین ویستلی مالونه استاسو نه اغستی دي نو داغي سره دوستانه تعلقات مکوي. کم کسان چې دغه استاسو سره دشمنی کړوا الله رب العزت په دې بازو باندې رحم وکي، الله بو ته ایمان نصیب کی، استاسو په منځ کې هغه دشمنی به ختم شي او الله به دوستانه پیدا کی. الله قادر دی. بیا د دې تذکرم وا مومنان خزی دی هغه هجرت کوي راضی نو امتحان ته اخلی. کاغی مومنانی ناغه بیا واپس کوي ما کافرانو ته مو واپس کوي ځکه چې دغه مسلمانانو خزی داغی د پاره جایز نه دي او نه هغه کافر د دې لپاره جایز دي. یو طرف ته مسلمان دی بل کافر دی، دا دواړه د بل لپاره ناجایز دي. کاغه طرف ته سړی دی او که ښځه ده، دې طرف ته هم سړی دی او که ښځه ده، یو بل لپاره ناجایز دي. د کافر او د مسلمان نکاح نه کیږي. حکم راغی وس خبره ده دی کوي چې نکاح شوی او مخکې وس جداواله راغی نو کو دغه مسلمان ښځه ده نو هغې له د هغې هغه محروم پکار دی. که کافره ښځه ده نو هغې له هغې مهر ورکوي، رخصت یې کوي. دارنګې کله چې دغه مسلمانانې ښځې راغلي دلته کې نو د هغې سره نکاح وکوي او هغې په منځ کې د هغې چې کوم مهر دی هغه مقرر کوي. بې د مهر نه نکاح نه کیږي. مهر پکې خامخا پکار دی. هغې ځان له نکاح کې اما مهر د هغې ځان له تفصیل دی، مخکې خبرې تېرې شوي. زموږ احناف هغې وایي چې 10 شرعي دراهم دا ضروري دي په نکاح کې. د دې نه به مهر کم نه وي. قد علمنا ما فرضنا په دغه کې المفسرین لیکلي او دغه زموږ د پاره دلیل دی چې الله وایي ما ته معلوم دی نو څه شی دی هغه او دغه دی که نه 10 شرعي دراهم. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه خصوصیات دي ناغه بغیر د مہر نه داغه نکاح کېدو. مخکې دغه تذکره سورۃ احزاب کې شیوه که یو ښځه راځي او هغه پیغمبر ته خپل ځان وربخي
بغیر د مہر نه، نو دا دغه لپاره جایز دي، د بل چا لپاره جایز نه دي. مہر به مقرر شي، د هغې نه وروستو که بیا دا مہر ښځه معاف کوي نو معاف کولی شي، خو اول نه مہر به مقرر کولی کېږي. دارنګې کافرې ښځې په نکاح کې ځان سره مه ساتئ. کافرې ښځې ستاسو نه لاړئ نو تاسو چې کوم خرچ کړلی نو هغه د هغې نه وغواړئ، او د هغه ځای نه کافر مسلمانه ښځه راغله دلته کې او هغې پې کوم خرچ کړلی نو هغه دې ستاسو نه وغواړي. اوس دې آیتونو کې تذکره د دې کوي که د چا نه څه پاتې شوي ستاسو مال دی او هغه پاتې شو، هغې ته پاتې شو، نو چې پاتې شوی دی نو اوس د هغې نه هغه وغواړئ. کله که دغسې نه وي تاسو ته مال غنیمت میلاو شو نو هغې نه وله ورکئ، او که د هغه ځای نه یوه زنانه داسې وه چې هغه راغله او د هغې مسلمانه ده او د هغې مهر هغې ته پاتې شوی دی، نو اوس چې کله د هغې ښځې هغه مهر هغه ورکول غواړي نو هغې له کافر له مه ورکوئ بلکې دې مسلمان له ورکوئ چې د ده ښځه تله او مهر یې ترې وړلی. دا خبره پرون ما کړې وه، خبره د فسخ ده، طلاق ورکولی کېږي، د هغې حکم جدا دی، د دې حکم جدا دی. دا خبرې خو اوس په دې وخت کې نشتي. په دې وخت کې که خبره کېږي نو هغه بیا د مرتد کېدو کېږي. یوه ښځه مرتده شوه، یو سړی مسلمان دی مرتد شو، بیا جدا مسله ده. نو دلته کې یو دا مسله ذکر کوي. بیا ورپسې مؤمنانې ښځې دي هغه راځي دلته کې، نو د هغې سره تذکره ورسره پکار ده، ته به څه کار کوې څه به نه کوې، تا لپاره به څه کار پکار وي، ته به معاشره کې دلته کې د اسلام کې به څنګه ژوند تېری، هغې تذکره ورسره وکوئ، د هغې ورسره بیعت وکوئ، بیعت ترې واخلئ، لوز ترې واخلئ. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ که لاړ شي ستاسو نه یو شی من ازواجکم ستاسو د بیبیانو نه الی الکفار کافرانو ته، یا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ که لاړ شي ستاسو نه یو شی مال لاړ، مالی مہر لاړ، من ازواجکم ستاسو بیبیانو الکفار کافرانو ته، ښځه لاړه کافره وه لاړه، اوس تاسو ترې غواړئ هغه یې نه درکوي، نو د هغه ځینې به بله مسلمان راځي که نه، نو هغه کافر به بیا غواړي که نه، نو تاسو هغه له مه ورکوئ، هغه دې له ورکوئ. او یا دا دی چې مسلمان نه دغه ښځه دې تله کافره وه لاړه او مهر ورته پاتې دی، نو ستاسو چې الله ستاسو لاس برکو غنیمت درته میلاو شو نو د دغې غنیمت نه ورله ورکوئ. نو ان فاتکم شیء من ازواجکم که لاړ شي ستاسو نه څه شی، که پاتې شي ستاسو نه څه شی کافرانو ته من ازواجکم ستاسو د بیبیانو نه فعاقبتم نو کله چې ستاسو نمبر راغی ذهبت ازواجهم نو ورکوئ هغه کسانو له چې تلي بیبیانې د هغې مثل ما انفقو په شان د هغې چې هغې خرج کړلي، هغې چې کوم څه خرج کړلي نه وله ورکوئ، یا مال غنیمت دی او یا دا بله طریقه ده. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ الذي انتم به مؤمنون، هغه ذات چې تاسو په هغه باندې ایمان لرونکي یئ،
تاسو په الله باندې ایمان لرونکي په الله باندې ځان سپارونکي یې الله باندې تاسو عقیده د ایمان دینو الله نه ویریږئ پردی حق مخورئ بیا د ښځې حق دا خو د سره ونه خورئ بعضې خلک ښځې تیره کوي لاړ شه د پلار نه د حصه وغواړه اگر د پلار نه حصه نه غوښتی کېږي پلار حصه کوم ځای کې ده د پلار په مال کې د دې حصه خو نشتي چې کله پلار ژوندی دی کله پلار نه حصه وغواړه کله تیره کوي پلار یې مړ شوی دی اوس د رونو نه حصه وغواړه دا قصې کېږي او نو دا د ښځې برخه ده حصه ده شریعت ولا ورکړله نو پکار دی چې هغه ورونه ولا هم ورکي لیکن دا وایي نه زه نه اخلم نو د بل پکې څه کار دی چې اوس هلته کې ورور او خور د یو بل سره راضي شوي دي موږ نه غواړو او دلته کې نور خلک یې تېره کوي چې نه ته به یې اوس غواړې خبره ورانوي کور کې اختلاف پیدا شي دی وجې نه بعضې سړي پکې داسي چې بیا هغه په خپله باندې څه کار نه کوي هغه شی ورته میلاو شوی دی چې بیا هغې ته ناست هغه سټي د ښځې کمه حصه چې رسېدله د پلار په مال کې بیا هغې ته ناستي هغه خرڅوي هغې ته ناست دی هغه خوري داسې مه کوئ الله وایي واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون نو ویریږئ د الله نه هغه ذات چې تاسو په هغه باندې یقین اعتماد کوونکي یقین کوونکي ایمان لرونکي یئ یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات اے پیغمبره کله چې راشي تا ته مؤمنانې ښځې راغلې دا هغه ځای نه مسلمانې شوي دي راغلې یبایعنک نو بیعت کوي ستا سره بیعت کوي یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا چې شریک به نه جوړوي د الله سره هیڅ ولا یسرقنا او غلا به نه کوي ولا یزنینا او بدکاری به نه کوي ولا یقتلن اولادهن او نه به وجني خپل اولاد یفترینه بین ایدیهن چې جوړی یې د خپلو لاسونو د خپلو خپو منځ کې ولا یعصینک او نافرمانی به نه کوي خلاف به نه کوي فی معروف په حکم شرعي کې په حکم د الله کې فبایعهن نو بیعت ورسره کوه واستغفر لهن الله او بخنه طلب کو دې دپاره د الله نه نو بیعت به په دې باندې اولنۍ خبره الله یشرکن بالله شیئا چې د الله سره به یې څوک شریک نه جوړی د الله سره به برخې والا څوک نه جوړی برخې والا بنئ حصه دار بنئ د الله حقونه به چاله نه ورکوي نو د بندګانو حقونه هغه هم د الله دپاره نه مني یو د بنده حق دی بنده کارونه دي نو دا په الله کې دغه صفتونه نشتی انسان دی نو وږی کېږي تږی کېږي ستړی کېږي الله باندې دا شوی نه راځي انسان دی نو د هغه اولاد کېږي کله لور کېږي او کله زوی کېږي او کله شنډي کله صحیح کله صحیح او نو دا صفتونه د الله لپاره نشتی د الله اولاد نشتی عیسایانو وی عیسایانو وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یهودیانو وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی نو بیعت بکئی یبایعنک نو هغه راځي ستا خواله بیعت کوي ستا سره نو چې بیعت کوي نو په دې باندې بکئی علی ان لا یشرکن بالله شیئا چې شریک به نه جوړي د الله سره هیڅ ولا یسرقنا او غلا به نه کوي هر قسم غلا یو غلا ده ناغه د مال غلا ده یو د دین غلا ده نو د دین کې هم غلاګانې خلق کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل غلا ده په مانځه کې ډېر بدترین غلا هغه دی چې هغه د مانځه نه غلا کوي تپوس یې وکړو د مانځه نه به څنګه غلا کوي
کله رکوع صحیح نه کوي نو سجده صحیح نه کوي نو قومه صحیح نه کوي نو جلسه صحیح نه کوي. رکوع لا کړي نه ده پاسېدل ودرېدل لا نه دی چې تل سجدې لا پوره کړي نه ده چې تل جلسې ته پاسېدل جلسې ته لا پوره ناس نه دی چې کته تل بیا بلې سجدې لا دې ته د مانځه غلا وایي. بعضې خلک هسې سر اوچت کي د ځمکې نه سر اوچت کي بلې له لاړ شي وایي دا نه کېږي دا یوه سجده کې حسابېږي. کله چې یو سړی که دا وایي چې د نیمې نه زیات یا پورا دی کېناستلی نه دی نو او بلې له دی تللی نو دا سجده یوه وشوه دوه نه دي شوي. نو خلک لګیا دي په دغې غلا کې اخته دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره دام کوله چې یو سړي شپېته او یا کاله ژوند به تېر شي یو مونځ به قبول نه وي. نه هغې یو خبره دام ده رکوع صحیح نه ده نو سجده صحیح نه ده نو اودس صحیح نه ده. نو کله پکې دا دی چې وخت صحیح نه دی بې وخته یې کوي. کله یې د وخت نه مخکې کوي نو کله یې د وخت نه وروستو کوي. دا ډېرې خبرې پکې راځي. نو همیشه عادت یې جوړ کړلی نو بې وخته یې کوي. ولا یسرقنا سو یې ځان دې خلاصوي. کله وایي هغه ټونګې وایي د مارغه په شان دې ټونګې وایي نو ولا یسرقنا غلا به نه کوي ولا یزنین او بدکاري به نه کوي ولا یقتلن اولادهن او نه به وژني خپل اولاد لره خپل اولاد به وژني نه بچي به نه وژني. یو ظاهري وجل ظاهري وجل دا دی چې کله د پیدا کېدو نه مخکې وژني کله د پیدا کېدو نه وروسته وژني. چوړکۍ پسې راوالي حلالي کي تیزندي ورته واچي ګوتې والا په مرۍ کېږدي مړې کي او کله داسې ژوندی خښه کي هلک دی جنۍ ده خښې کي. او ولا یقتلن اولادهن نه به وژني خپل اولاد لره نو دغه ظاهري قتل دی. دوايي ولا ورکی مړی کی زهر ولا ورکی مړی کی دا ټول قتلونه دي. یو پکې دا قتل هم دی چې دین ورته نه ښیي. که دین مې ورته وښودو نه دی به خوري څه به خوري. دین یې زده کړلی نو څه به خوري. نو چې خوري نو هغه به حلال خوري وایي چې خوري نو هغه به د ټول نه ښه خوري. ولا یقتلن اولادهن نه به وژني خپل اولاد لره ولا یاتین ببهتان او بهتان باندې راتلل به نه کوي. بهتان به په چا باندې پورې نه جوړی نه تړي چا پورې بهتان به نه تړي ځان یې جوړی دروغ جوړی د خپل لاسو په مخ کې. ولا یعصي شریعت په کارونو کې ستا خلاف به نه کوي خلاف شریعت کار به نه کوي دا به سره لوځي دا بیعت بئی. نو فبایهن نو د دې سره بیا بیعت کوه واستغفر لهن الله بخنه طلب کو دې لپاره د الله نه. ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون. اول کې ویلو یهودیانو سره د دغه کافرو سره دوستانه تعلقات مه ساتئ. مکې مشرکان دي د هغې سره تعلقات مه ساتئ. هغې له پیغامات د دوستانې مه لیږئ. نو دلته کې بیا آخر کې بیا وایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتولوا قوما غضب الله علیہم. اے مومنانو ما ورګرځئ هغه قوم ته دوستانه تعلقات مه ساتئ دا قوم سره غضب الله علیہم چې الله غضب کړلی په هغې باندې. الله پې غضب کړلی څوک دي مشرکان دي څوک دي هغه یهودیان او نصرانیان دي الله پې غضب کړلی د هغې په شان هغې ته مه ورګرځئ. مؤمن دې پرېښودی دی هغې سره دوستانه تعلقات ساتئ. کافر سره ساتي یره د کافر نه ده تمه د کافر نه ده مسلمان یې دغسې پرېښودی دی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتولوا قوما غضب الله علیہم. اے مومنانو مه ورګرځئ هغه قوم ته دوستانه تعلقات مه ساتئ دا قوم سره غضب الله علیہم چې الله غضب کړلی په هغې باندې. قد یئسوا من الاخره یقینا دی نا امید دی د آخرت نه داسې نا امید دی آخرت اړو مني نه. کما یئس الکفار لکه څنګه چې نا امید دي
من اصحاب القبور آغسوک چاغا قبرونو کے پرات دی قد یئسوا من الاخرتی دی وی آخرت اڑوشتینا دی نا امید دی لکه چې نا امید دی کافر هغه خلق هغه کافر چې قبرونو کې پراته دي هغه د خیر نه نا امید دي د آخرت نه نا امید دي د آخرت کې د خیر د آخرت نه نا امید دي دارنګه قد یئسوا من الاخره دا کافر دا قیامت نه مني ښا دا او دی دا وی چې قیامت کشي چرتا بیا مگر پاسو چرتا نو بس خبره ورانه ها نو کما ایسل کفار لکه څنګه چې نا امید دي سوګ من اصحاب القبور هغه سوچ هغه قبرونو کې پراته دي دا ملاقات دراتلونکو د قبرونو والو هغه نینی سئینی نه قبر کې پراته دي ناس نینی قبر کې پراته دنیا د حال نه خبرېږي نو لگا څنګه چې داخله چې کوم کافران دنیا کې موجود دي د آخرت د حال نه خبر نه دي دا دي سیدی لگا څنګه چې هغه خلک چې هغه قبرونو کې پراته دي کافر قبرونو کې پراته دي هغه د دنیا د حال نه خبر نه دي یو بل د حال نه دي خبر یا د آخرت کې د خیر نه امید دي لگا څنګه چې نا امید دي کافران د نجات د خپل ځان سو کم کافر هغه کافر چې قبرونو کې پراته دي هغه ته پته لګید الله او تل عذاب لا الله په هغه باندې عذاب دی هر یو څوک چې دی هر کافر چې دی کافر باندې ټول باندې عذابونه دي بعض باندې الله تذکرہ کړل لگا فرعونانو بارکی ویلو النار یورزون علیها غدوا وعشیا دغه فرعونان دی باندې ور پیش کولای کی هر ټیم په ور کی دی ور کی سوزی کما یسل کفار من اصحاب القبور د خیر نه امید دي دا کافر لکه څنګه چې نا امید دي او کافر چې قبرونو کې پراته دي سورت ختم شو سورت کې تذکرہ وا د کافرانو مختلف ډلې وي سورت کې د کافرانو سره دوستانه تعلقات نه ساتلو تذکرہ وا سورت کې د ابراهیم علیہ السلام تذکرہ وا د دې چې ابراهیم علیہ السلام ستاسو د پاره داغه ژوند یو بهترینه نمونه وا داغه په شان دي کارو کوي سورت کې د مؤمنانو سره د بیعت تذکرہ وا وَإِنْ فَاتَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ او که فوت شیستا سنا سشے لار شیستا سنا یو شے من ازواجکم ساسو د بیانو پبارکی نو تاسو کله چې تاسو نمبر راغې تاسو داغي نم حاصل کړو نو کله چې تاسو نمبر راغې پاغي باندې فات الذین ذابت ازواجهم نو ور کوي کسان الله چې تلی بی بیان داغي مسلمان فغو بشان داغي چاغي کم خرج کړلی واتقوا الله ادالانه ويریږي الذي انتم بمؤمنون غزات چې تاسو باغبان ایمان لرونکي یې یا ایو النبی اذا جاءك المؤمنات اے پیغمبر کله چې راشي تا د مؤمن خزي او بیانک بیات کې استاسرا الا یشرکن بالله شیئا الا الله یشرکن بالله شیئا په دې شرط باندې شریک بنه جوړي الله سره ولا يسرقنا ولا بنکي ولا يزنين او بدکاری بنکي ولا يقتلنا اولادهن او نه بوجنی خپل اولاد دنه ولایاتین به بهتان نو راتل بنکي په بهتان باندې یفترینه چې جوړی بین ایدیهن وارجلهن د خپل لاس خپل خپو مخ کې یا منځ کې ولا یعصنک فی معروف او خلاف بنکي ستا حکم شرعی کې فبایهن نبیات کو دا غیسر واستغفر لهن الله بخن اور طلب کو دا الله نا ان الله غفور رحیم یقین الله دے بخون کے مہربان یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تتولوا قوما غضب الله علیہم اے مومنان مور گرزی هغه قوم تاسو دوستانه تعلقات مساته دا قوم سره غضب الله علیہم چې الله غضب کړي پاغي باندې قد یئسوا من الاخره یقینا دی نا امید دی د آخرت دا آخرت دا خیرنا
کما یسل کفار لکه څنګه چې نا امید دي کافر هغه کافر من اصحاب القبور هغه کافر چې هغه قبرونو کې پراته دي. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم قنا عذابك وعذاب النار.